السلام علیکم دوستانو، زمانه نن نوی ویډیو په سوشل میډیا باندې مختلف کسانو ویډیوګانې جوړې کړلې چې یاره دومره کیسز زیات رااله او کرفي به ولګي. د دې په حوالې سره دا ویډیو د دوستانو انشاءالله اسم داسې نشته. سعودي وزارت صحت ترجمان یو انټرویو کې څه خبره کړله هغه تاسو سره زه شیر کوم انشاءالله. خو د ویډیو د شروع کول نه مخکې دوستانو یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د ملګرو سره ویډیو شیر کړئ او ویډیو دلته لایک کړئ. ګورئ دوستانو، سعودي وزارت صحت چې کوم ترجمان دی هغه په یو انټرویو کې انکر تپوس کو چې د کرفي په حواله سره ستاسو تاثرات دي. هغه ورته وایي چې ګوره کرفي مخکې مونږه په مخکې وخت کې چې کله مونږ کرفي لګولې وه نو په هغه ټایم کې خلکو سره شعور نه و چې د دې وایرس نه د بچاو څه طریقې کار دی، څنګه به بچ کیږي. په هغه وخت کې د دې دوایي ډوز دستیاب نه وه، موجود نه و، نو په دې وجه باندې مجبوراً مونږه کرفي ولګوله. اوس داسې هېڅ قسمه امکان نشته. د هغې وجه دا ده چې اوس الحمدلله ډیرو خلکو ویکسینیټډ دي، ویکسین یې کړي دي او د هغې سره سره په خلکو ته علم راغلی دی، خلکو ته پته لګېدلې ده چې د دې وایرس نه د بچاو طریقې کار څه دی. الحمدلله نو هیڅ امکان نشته د کرفي د لګېدو. ټیک شو دوستانو، لیکن د دې هرگز دا مطلب نه دی دوستانو چې موږ تاسو احتیاطي تدابیر پرېږدو. بالکل احتیاطي تدابیر اپناول پکار دي. ماسک نه بغیر خو بالکل بهر ته نه دي وتل پکار. زما سره دوستانو فکر او جماعي سبا کې اکثر مرګرو به میسیجز کول چې یاره عمر بای په چوټۍ باندې چې څه وکړو وسه. نو الحمدلله دوستانو دغه هم دغه قصه هم دغه شو ټینشن ختم شو د الله په فضل سره انشاءالله. ماسک لګوئ دوستانو، خپل اضافي ډوز تاسو نه کړی هغه خپل اضافي ډوز تاسو وکئ او د هغې سره سره چې کوم دی نو خپل اضافي ډوز کمپلیټ کېدو سره سره د ماسک نه بغیر خو چې بالکل بهر ته ونه وځئ. اجتماعاتو کې بالکل شرکت مه کوئ چې څومره خلک په یو ځای کې زیاتې اغېزې ته تلو کوشش بالکل مه کوئ. امید دی دوستان دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که ویډیو ستاسو خوښه شوي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تھینک یو.